هغه وایي که چېرې موږ دوی ته د خپل عقیده ظاهره کړه نو موږ څه کوي ډایرکټ را باندې کفر فتوا لګوي موږ له به دې وخت کې ګوره ډېر د نرمۍ نه کار اخیستل پکار دي اول دا موضوع زده کول دي ما تاسو ته خپله کارګزاري بیان کړه که چې چا به ویل چې لکه ملحد دی او د سره بحث دی زه به خپله وارخطا شم چې د سره به څنګه بحث کوم نه د هغې دپاره خپل اصول دي الحمدلله چې هغه اصول تا زده کړل تا به پخپله به ورته وې اول خبره پکې دا ده چې هر یوه مقدمه تک دی په دنیا کې چې څونه خبرې دي څونه جنجالونه دي څونه مسلې دي دا د په هره مقدمه کې به دوه سوي هره دعوه کې به دوه مقدمات وي څو په هره دعوه کې دا ځان سره لیکئ نو ولیکئ ځان سره چې بیا تاسو ته اسانه وي دا تاسو انشاءالله مطلب همدا دی چې دا دې په درې ورځو کې تاسو ډېر څه زده کوئ که نور بیا دې باندې مسلسل انشاءالله تاسو کار کول غواړئ نو زمونږ درسونه په دې باندې مکمل موجود دي د کال درسونه الحمدلله موږ کال په تخصص کې دا پړاوو او دا طلباء کرامو ته وایو زموږ مقصد هم دا دی چې یاره موږ داسې ځوانان معاشره کې تیار کړو چې دوی ملحدینو هم د دوی په څه وکړو د دوی په ژبه کې دوی له جواب ورکړو نو په هره دعوه کې دوه مقدمات دي یو چې هغه دعوه عقلا ممکن وي څه وي اگر چې موږ یې په خپلو سترګو نشو لیدلی دویم جز دا دی چې د هغه دعوه په ثبوت کې موږ سره عقلي یا نقلي دلیل موجود دی دویم جز څه دی چې د هغې دعوې په ثبوت کې تا سره یا عقلي یا نقلي دا دعوه عقلا ممکن وي اگر که څه وي موږ یې په سترګو نشو لیدلی زمونږ چې څونه عقاید دي ګوره مولوي صاحبانو زمونږ چې څومره عقاید دي دا بعضې خلکو نه به تاسو اورېدلي علما دي دې نه به تاسو اورېدلي وي مړه وي بعضې حدیث خلافي عقل دي هلکه چې خلافي عقل شو ستا دین نعوذ بالله باطل شو خلافي عقل څنګه فطري دین کې راځي فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله موږ خو په فطرت کې نه دا ماورای عقل دي څه دي بعضې خلک د ماورای عقل او د خلافي عقل فلسفې نه نه خبر کم سیس چې ماورای عقل وي دا خلافي عقل نه څنګه ملحدین دا اعتراض کې پدې زه اسلام ول نه پرېږدم مې نه مذهب کې جوړه پدې چې دا اعتراض کوي مړه ډېر خل د اسلام ډېر عقاید خلافي عقل دي څنګه خلافي عقل دي بابا وایو ګوره داسې په جنت کې راځي چې داسې غونه به چې هغه نه به زر کاله تیز رفتار استاویږي نو دا خلافي عقل خبره ده یاره دا وګوره داسې په جنت کې به یو 130 فوټ انسان وي 130 فوټ به د انسان قد وروره په جنت کې به جنتیانو څنګه ژوند دي راځي حدیثو کې ترمذي حدیث ده چې د انسان د کافر یو غاښ به څونه د احد د غر عمره باندې مقد به څونه د ربزي مقامه پورې ما ولا برابر بدی دا دغه به نور خو تاسو پوهېږئ مولوي صاحبان نو ما یې خطه سوچ وکړه وایي دا خلاف موږ ولې خلاف دی اوس چې الله تعالی یو 2 فوټه انسان او 3 فوټه او 15 او 6 فوټه پیدا کولی شي هغه اوس 3 فوټه انسان نشي پیدا کولی تاسو نه تپوس کوم الله چې وړونه پیدا کولی شي دا غټونه نشي پیدا کولی دا خو ماورا عقل خبرې دي دوی راشي د ساينس په فلسفو باندې به د مذهب نه انکار کوي څه کوي نو زه تاسو ته وایم چې د ساينس د څه نه بحث کوي تاسو نه تپوس کوم ساينس د ماده نه بحث کوي څه نه او مذهب د څه نه کوي غیر مادي امور نه بحث کوي یارو د سره د ساينس د مذهب سره تعلق نشته ساينس کله د خدای نه انکار کړي ساينس کله د مذهب نه انکار ساينس خو تاسو صرف تم راخي چې به دا وبر سره جوړ شوی دي هایدروجن او اکسیجن نه دا وبر جوړ شوی دي زیس کوم اوس دا خو ماته ساينس خو ده خو دا اکسیجن او هایدروجن چا پیدا کړی په دې کې دا تاثیر چا پیدا کړی چې صرف د دې دوه عناصرو نه به جوړیږي او نورو نه به نه جوړیږي ساينس په تاسو څومره دومره دا وخی ساينس ته غیر فطري دغه خو درې شي کم لکه وجدان دی خوشحالي ده خفګان دی حسن دی دا تاسو ساينس ثابتول شي دا په څه سره ثابتېږي بعضې څیزونه په حواسو سره ثابتېږي عقلي استدلالاتو سره نه ثابتېږي موږ چې شرح العقاید کې څه ویو اسباب العلم ثلاثه الحواس سليمه والخبر صادق والعقل بحكم الاستقراء ووجه الزبر دا هغه دای چې کله راشي ملحدین چې کله موږ سره بحث کې راشي نو موږ ته سوي په سبانه موږ ته وای ماته توخه دا خو د نظیر مطالبه ده سوي د مدینه به څه مطالبه کیږي تاسو په ماشاء الله باز د مدینه د دلیل مطالبه کیږي څه شدي د دلیل مطالبه کیږي د نظیر نه دا خودل پکې نظیر دی په عدالتونو کې په څه فیصله کیږي په نظیر کې په دلیل شابه په دلیل د دې به څه مثال ورکو لکه سړی چې یو ملحد راشي او هغه وایي چې لکه ته قاضي ته دلیل مطالبه وکړي دا وایي نه ته ما توخه ونه دا خدای چې څنګه یو سړی وجلې د بل نم داسې ډزو باسي نو دې ته نظیر ویل کېږي دا څوک نشي کولی ما یو ملحد سره مناظره وه ما ورته ویلې ته پلار ته پلار ولې وی ته ذاتیاتو ته لاړې ما ته زما د رب په ذات باندې اعتراضات کوي زه دا خبره اکثر کوم زه آیات ساتي زما ځان دي زما د رب نه قربان شي زما ټول هر څه دي مونږ ټول دې قربان شو زمونږ د رب نه
دا زموږ ایمان دی زما ذات بسې صحابي حذیفه رضی الله عنه مبارک راځي کنه چې هغه کافران